شریف خان څوک شریف خو امام ابو حنیفه چې بادشاہ ورته پیشکش وکړو چې زه دې قاضي برتی کوما امام ابو حنیفه ورته وی چې ما د محمد رسول الله دین په ډېر محنت او په ډېر کوشش باندې زده کړی دی هغه دین په خدای قسم که د بادشاہ دربار ته یوسما ما څه کار دی چې زه به د بادشاہ دربار کې ناست یم او د دین فیصلې بادشاہ په جیل کې واچو ابن ابي ليلى یو د بادشاہ قاضي وو لکه اوس چې د بادشاہ قاضیان خو ډېر دي کوم خیال کړی په لاهور کې د بادشاہ قاضي له لیډیډیانې ته تیلو پټا ورته سر کړی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله ورته رااله فیصله را چې یو سړی څلور کسه ناست دي مار پې راغی یو مسله کې ځن ختم یو مسله یو کالو شم چې تپوسونه کوم تر اوسه چا حل نه کړ یو مسله دا ده دا علماء پی کوئی انا له لحافظون قرآنم وحی ده و حدیثم وحی ده دا حافظون پا قرآن پوری مختص ولی ده دی که رد و بدل ترسا نده شوه او حدیث که ضعیف و شاذ و نادر وغیرہ وغیرہ دا ولی راغلی دی دا حافظون حدیث تا ولی نده شامل دا دی جواب ترسا نشت تاسی مون غور جڑ خو دیر دی جواب دی خور سلور کسا ناستی مار راغے مار تیج نہیں مار راغے پا دے سڑی ورو خطو دس دزان نو غرزولو پا دو ورو خطو دزان نو غرزولو پا دو ورو خطو دچ زان نو غرزولو پا دے سلورم ورو خطو دا سلورم یوچی چلو دا مرش قاضی تا فیصلہ رالا چی دے سڑی تاوان پا دے دریو کے پچا دے استاس واقل سوئے چی بای دے دریم سڑی چی پا دو ورو غرزولو خود دپ غرزولو دا یوچی چلو نو دا دریم بتاوان ورکی کر درم باور کوي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه مونږ خو د اختر کې چې دلته په دې جمعات کې بیړه تباشي چې راکوشي فیصله وشو او جوړ شو څومره غوان جیلس قسم بل راکوش فیصلہ ہوگی ہاں جی ہوگی کتنے گواہ ہے جی 15 روان شي کنځلې به شروع کړي مونږ ته د ښځې او د لور کنځلې بمړه عید نه په حکومت نه اعلان نه کړي حکومت رویت هلال والا چې دي په ټلویزیون یې ښایي هلو کہاں سے بسکټ یې خوله کړي کوي که نه کوي هغه بسکټیان چې اعلانو کې هغه نه ولې تپوس نه کوي چې څومره ګوانو د کراچۍ پلازې کې ته ګوره او ګوانو ته ګوره او د لاهور پلازې ته ګوره او ګوانو ته ګوره میاشت خو همیشه غریب سړی ګوري د غریب سړي رسۍ پلازې ته کېدی شي نو په غبر ګوړانده شي بیا زمونږ په وینا ولې اختر او روزه نه کوئ نانا مہینہ 3.5 روزہ ہے خدا جیا روزہ کری کہ ساری عمر نہ کھانا قبر تک خدا روزہ رکھی تو اختر دے دماغ کو روزہ دا خدا دے روزہ کا منگ سر سنڈا دے پہ بالا مانے نانا روزہ دا ماں روزہ دا مال خدا دے لان دے بان دے روزہ بیوی دے غر کشا کور دے وران کتا روزہ کے زمان با سخر دلارے وارے دغسی غشی بدر کار کال مندم سنگی بدی پزڑ منڈم پدی جماعت کے بعد کشاب الدین مرشی دد بزوی خدای پیدا کی دا فیصلے بدی جماعت نہ کی گی اور دا حق آواز با اور دا حق آزان بدی جماعت نہ کی کہ دا چاغ وقت دی جماعت آزان اور رسیدو اور پہ کلمہ انہوں لاغت با خدای ایمانم نہ نصیب کری درې درې کانیم په وګرځوم چې خزه پدری کانی طلاق کا چې نن شپه د پاسمان کې میاش لیدلې کنا اسنه چې د خزې دی میاش نامې خوار شي مونږ دوکانه کلمې په تیرې کوم حالانکه ما ته شرن د اجازه نشته کلمې ورته تیرې کو طلاق په وګرځو په ګوانو او دا غي د پاسه ته زما روزه خدای دې عمر لرو زما دي ځانو ابن ابي ليلى تفاصل رالا غوي چې دا درم سړی بتاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی
ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضي چې دی هغه داسې فیصله وکړه هغه ورته ویلی چې ابن ابي لیلا د خدای رحم وکړي فیصله یې غلطه کړې دا اجتهادي مسله ده خبره داسې نه ده دی خو ګورئ دې سړي باندې چې مار راوخته د په دو غورځولو نو دا سړی اوچی چلو که بچ شو نو دا خلاص شو د چې په دو غورځولو دا اوچی چلو که بچ شو نو دام خلاص شو د چې په دو غورځولو دا اوچی چلو خبره په دو دکې که دا څلورم سړی فلحال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ورکوي او که فلحال یې نه چې چلی ډېر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو دی د خپلې سستۍ د وجې مار اوچی چلو ده به هم ځان نه غورځولی تاسو خیال راکړئ ابن ابي لیلا ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصلې ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکړم او ابو حنیفه چې دی هغه زما فیصلې رد کوي دا لرې که زما مخې نه نو بادشاه ونیو په جیل کې وای تاسو خیال راکړئ علم دا تقریر کوي یو سړی راپاڅېدو وی صاحب زه دا عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا هر څه په خپله جوړ دي امام صاحب ویلي چې ډېره زما دوستي او اشنایي ده تا سره دوستي او اشنایي به کوو باقي چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا اشنایي به وي عزیزانو یو بله مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقي مظاهره کوئ پیغمبری خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کے دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانی کا چې جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کے دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کا چې جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن عزیزانو سورج پس د اشنا ورته روټای وکړه چې روټای وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په د منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یارې د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته به روټای ته راځي ویل ډېره کله به راځي ماښام به ضرور رسم اوس ته په ایمان ووایه مونږ خو بل قهرم په دې ملک کې اخته یو که دې بایسکوپونو سره زه ودرېږم او د هلکانو ته وایم چې راغون شئ ظالمانو دې نه څه غواړئ دلته او ما دلته څوک په خبرو چا سره وګوري تاسو به دا وایئ دا وګوره دیګر مونه وګوره بایسکوپ سره ولاړ داسې به وایي او لا که زم د ډمې کور سره وکتم وایي که دا کوي که زه شیعو ته ورشم چې زه امام باړه کې تقریر ته ما منې کولی نه شي قادیانانو ته ورغلی وم چې زه ستاسو په دې انجمن کې تقریر کوم پولیس راته ویلي چې دا ذمواري مونږ نالو ما زه په خپله ذمواری ځم او ټیک به دې قادیانانو ته ورننوځم او دوی ته تقریر کوم دا مالا ګل باچا جي ده که د قادیانانو جومات چې پکې ګل باچا جي په دې ګل باچا جي ګلای کې چې د قادیانانو جومات دی د جمعې په ورځ ورپسې راغلی ما قاضي یوسف د دې خطیبو د مردان نه به راتلو دلته به د جمعې مونځ ورکولو ورپسې رالم او 3 غنټې بعد مې قاضي یوسف سره د قادیانانو په جومات کې کړی پیغمبري شان خو دې ته وایي سینما ته ورننوځه او دغه پردې سره ودرېږه چې د خدای بندګانو و ظالمانو دې پردې نه څه غواړئ د خدای د قهر نه ویرېږئ کم خدای چې په ابتاباد کې 88 کسان او 800 کورونه نن پرون چې د په باران تبا کولی شي کم خدای چې پرون د کشمیر په لاره باندې ثابت پلونه په اوبو وړی شي نو هغه خدای پېښور هم پې وړی شي حاجي محمد عامل دی خدای وبخي په بډه بیره کې ډمه ګډې ده مونږ بڑا بیری تتلیو تقریر ویل راځي تقریر پرېږدئ بل کار کو څه کوې ویل دې حجرې ته دې ډمې ته ځو وجي بس کوي دا به راځئ دې مخکې او مونږ ورپسې حجرې ته ننوتو ګیر چاپېر دنیا ناسته ده دمه لګیا ده ګډېږي دوپړی مارو خېټې پورې دوپړی تړلي او باجې او لګیا دی برنګا او دړنګا جوړه ده دا ستاسو غوندې خو شاټر ورته ناست حاجی محمد عامل ورغه ډمه د لاس نه ونیو بچیا لږ صبر وکړه یو غزل وایم
لاسونه داسې کړه چې او د حجرې خلکو لږ ساعت به زما دا غزل واورئ نو بیا د دې ډمې اورئ دې له درته راغلم چې نن خو لنډی غوندې وخت دی خدای درکړی دی چې دغه وخت هم دې ډمې ته تېر کړو نو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوئ دا ویلو او په جړا شو چې دی په جړا شو ټوله حجره په جړا شو ورته واورئ بچو که د خدای بندگان یې نو جومات ته راشئ او که د شیطان بندگان یې نو دې ډمې ته چې دا زمونږ بچی او زمونږ لور د دې ته ناستو صحیح ناستو په خدای قسم درته خورم چې 2 منټه تېرېده ټول جومات ډک شو حجره خوشې پاتې شو خلک ټول جومات ته راغله بله واوره شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه تا نن خو پیښور کې مونږ د اولیاء واسه نامي ہے مونږ په بالا مانه یو کال کې یو ډالۍ تیریږي چې میرا سرکار دی ډالی جان دی پئی او یو غجی پیدا کړی غلې ګلونه ورا چولی او ډول کیمار ور سره یو د ملنګان چې دی دا د زن طلاق بچی دا ورته غړي او ډول کی غږی ډالۍ مونږ اولیاء داسې منو کړه دا نه ګوري چې سید حسن رحمت الله علیه ژوند مطالعه کې چې دی ولی سید حسن شوی شیخ جنید پېښوري دا په خبره خدای ته درسېدلې د څکړي شیخ حبیب سے د څکړي دې ته نه کوي شیخ جنید بغدادي ته یو وفد راغی چې صاحب تباشو ولی وې دلته یو ډمه د 1500 روپۍ دی یو شپې اخلي چې څوک ور سره تیری ار سړی کور خرڅي سامان خرڅي 1500 روپۍ پیدا کی او دې ډبې ته وې خاوه خپل شیخ راوغو ورته ورشه دې ډمې ته او ورته وایا چې نن بیګاله چانه پیسې وانه لې شیخ جنید بغدادي بستا کور ته راځي مولاتو دې ته وایي او بزرګي دې ته وایي نن مليان د دې وجه په دې لار نه تیریږي چې خلک وایي چې دیم بیسکوپ سره روان وہی خلق میں گویت کہ خسر و بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے اسلام مرا درکار ساری دنیا آپ کی حامی سہی ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی نیک نام اسلام میں رکھے خدا کفر کے حرکت میں بدنامی سہی بدنام نشم عاشق سڑے معشوقی تزان خکول غوری کا خلق ہوتا تو چی پا خدای میں نے خدای تزان خکاو خلق دیوئی لگیا بھی کر غاتی دی شیخ جنید بغدادی خپل شیخ ته وایي چې دې ډمې ته وایي چې بیګاله چانه پیسې ماله زبستا کور ترازم ډمې نه چې شیخ ورغی چې شیخ جنید بغدادی بستا کور ترازم هغه ویل هغه څه کړ بل خبر نه مو خو چې زب بیګاله راځم چانه پیسې مالو دا 1500 روپۍ واله پیسې وړاندې نه ورکړ ماسوتن مونږ چوکو شیخ جنید بغدادی شیخ خان ته وایي چې بستا سو کې نه زما شپه به بیګاله ډمې کوي الله تاسو دا خلک چې دي کیسه خانه جلسه کې ناس دي او زوس درته وایم چې زما شپه به بیګاله دلته اوس ډم شته که نشته پیښور ځواني مرګ چې ښه درته پته ده اوس چې تاسو ته زه دا ووایم چې هلکه تاسو بس جلسه مې ختم کو زما شپه به بیګاله ډمې کوئ پرې به مې دی او شیخ جنید بغدادي ایمان وکړه شیخانو ته وایي جومات کې کښېنئ او زما شپه به بیګاله ډمې کوئ ورغی ورننوت شیخ ورته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه د سپیر غوندې ما صفایي زیاته خوښوم ستا د بدن سره پردي سړي لګېدلي دي لاړه شه غسل وکړه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه بیا به خبرې کوه دمه تلې ده غسل یې کړی پاکې جامې اغوستې دي ورته بیبي دا 1500 روپۍ تا مانه په څه شرط اغوستې دي ویل په دې شرط چې دې شپه کې ته ماته څه وایې نو زه به وایم چې ښه وی نه خو به نه کېږه ویلې نه ورته ویل ښه ده بیبي داسې چل دی چې شپه اوږده ده ستا او زما شپه ده زه د سفیر غوندې ما منځونه هم زیات خوښوم یو 2 رکعته مونځ ته مو کوه زه به مو کوم بیا به نورې خبرې کوم ټمه یې په مانځه ودرول چې په مانځه یې ودرول شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه په سجده پریوته او څه وای هر چی کردم بود یا آخر کردمش
هرچی کردم بود آخر کردمش از زنا سوی نماز آوردمش هرچی کردم بود آخر کردمش از زنا سوی نماز آوردمش اے اللہ زما خدا کارو چې دا خزه د زنا نه مې مراوسته او تاله مې ودروله د دې کار څه و د ډمې کار څه زنای د زنا نه مې راوسته او تاله مې ودروله اوس دې نه مخکې د چا کار پس رجوع قلبی کار ترا پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفیٰ پس رجوع قلبی کار ترا اے اللہ د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول دا زما کار نه دی دا ستا زما خو دومره کار و چې د ډمتوب نه او د زنا نه مې راونیو او را مې وستا پاکه مې کړه تا ته مې ودروله اوس د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی نو ته څه وکړه قلبها قلب طفیل مصطفیٰ اے اللہ د جناب محمد رسول اللہ پا خاطر د دې زړه د زنا نه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا په سجده کې خدای ته دا دعا دمه چې دا واورې د بیهوش پریوت سحر لا چې پوش کې رااله د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړ د زنا نه توبه وستا او د خپل وخت لوی ولی او بزرګ تیرا شوی دا خدای ته لوی ولی او بزرګ پیران او علما او بزرګان دي ته وي چې دمه د زنا نه راوړي سی او خدای ته په سجده و نن مونږه که څوک سجده کوي نو مم خوې خصلت کردار حرکات سکنات کریکٹر زمونږ داسې دی چې هغه مغه سجده پریدي ته خنزیر جوړ